بسم الله الرحمن الرحیم. فهم خبر نیوز کتونکو السلام علیکم. کتونکو دا وخت په شب قدر بازار کې موجود یم. خو که زه دا ووایم چې د شب قدر د بجلی ګریډ سټیشن کې موجود یم نو غلطه به نه وي. هغه ځکه چې یو اړخ ته وګوري تارونه دي، چې بل اړخ ته وګوري ستنې دي، چې بل اړخ ته وګوري ټرانسفرمرې دي. یعنې چې ټول بازار د تارونو د ستنو او د ټرانسفرمرو نه ډک دی. او بیا په دغې ستنو کې دا تارونه داسې وتي ننوتي دي یا دغه 11000 لاین دی، د هغې هغه تارونه یو بل څه دومره نږدې دي چې لږه هوا ولګي یا لږه بجلي هم ټینګه شي وچلیږي نو بیا یو بل سره لګي او ډزه او ډوزي راوستې وي. بله به زه دا ووایم چې دغه د شب قدر کوم تارونه دي دغه ټول ایکسپایر دي، بوسیده دي، ځای په ځای پکې جنټونه لګېدلي دي، ټوټې لګېدلي دي. او داسې تارونه هم د 11000 شته دی چې هغې کې داسې کمزوري تارونه لګېدلي دي چې کله هم دا بجلي که لږه زیاته وچلېدله نو د دغې راشلېدلو امکانات زیات دي او دغه د یو لوی حادثې سبب ګرځېدی شي. زه د وابډا شب قدر چې کوم اعلی حکام دي، کوم نورې متعلقه ادارې دي، کوم زموږ میر شب قدر دی، هغو نه موږ دغه غوښتنه کوو چې دغه کوم په بازار باندې کوم د تارونه تیر شوي دي په کار ده چې دغه د بازار نه لرې کړي. او د بازار چې کوم پیډرې دي، کومې ستنې دي، کومې ټرانسفرمرې دي، په کار ده چې دا لږ سایډ ته کړي. دغه بازار کې چې کوم تاجران دي، دکانداران دي، کوم عام ولس دي، ماشومان دي، کوم طلبا دي، دغه تارونو دغه ستنو او دغه ټرانسفرمرو نه محفوظ کړي. بله به زه دا ټیمې شب قدر ته ووایم چې تاسو د روډ د روا دوا ساتلو دپاره، د سړک د کلاو ساتلو دپاره خو بار بار تاسو دغه د تجاوزاتو په ضد باندې اپریشن کوئ، دغه چابړي پروش دغه ریړیبانو خلاف اپریشن کوئ. ښه خبره ده، موږ دغه حمایت کوو. د شب قدر د عوامو دغه هم پوښتنه ده، دغه هم پوښتي چې کوم دغه ستنې ډبل چې ولاړې دي د سړک په حدودو کې، کومې ټرانسفرمرې چې د سړک په حدودو کې لګېدلې دي، د دغې خلاف هم تاسو اپریشن شروع کړئ. د دغې نه به هم دا بازار خالي کړئ، ځکه چې زیاتره په روا دوا کوم دغه ټریفک دی په دغې کې کوم رکاوټ جوړ کړی دی، دغه ستن هم جوړ کړی دی، دغه ټرانسفرمر هم جوړ کړی دی. نو دغه ولس دغه پوښتي، دغه پوښتنه کوي چې آیا د دغې خلاف به تاسو راپاسئ، اپریشن به وکئ او که نه صرف دغه چابړي پروشو او دغه ریړبانو پسې به شاته منډې وخی. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ بازار کې چې کوم د بجلی د تارونه تللي دي نو هره ورځ باندې خامخا چې په دې کارغم کینی یا مرغیم کې دي یا تیز هوا راشي نو دا تارونه چې کوم دي درز شروع کی او ځای په ځای باندې چې کوم دي دا بوسیده شوي دي، ټانکې پکې لګېدلي دي. چونکې د محکمې به هم دغې که نه څه مجبوریان دي، خو به هر حال د دې مطلب دا دومره خطرناک شوي دي چې هره ورځ چې کله دا دماکه وکړي او د هغه 11000 کم اواز وکړي نو دې سره چې کوم ښځې ماشومان سټوډنټان دی بازار کې هغه چې کومه ایره په هغوی باندې تېرېږي نو د هغې په وجه باندې هغوی ته ډېر زیات تکلیف وي او خدای پاک دې چېرته ناخوشګواره واقعیت نه راپېښوي، دا به د ډېر زیات نقصان سبب وګرځي. نو زمونږ د اعلی حکامو نه چې پسکو نه او داسې بالا افسران چې څومره بجلی سره ریلیټډ دي د هغوی نه دا زمونږ دا مطالبه ده چې دا تارونه کوم بوسیده دي دا دې موږ ته بدل کړی شي یا بهر که بازار نه چې کوم بار فیډرې دي لکه مطلب یو فیډر بازار ته راغلی دی، نورې فیډرې آوټ سایډ دي، هغه دې موږ نه د بازار نه د متبادل لاره دی ولا ورکړي او د بازار دی د دې نه خالي کړي شي. ولې چې 15 یا 8 پیډره په بازار بوتلل چې کوم دی دا ډېر ناروا ده. هر وخت ممکنه ده چې داسې یو ناخوشګواره واقعه خدای مکه پیښه شي. نو زمونږ بیا هم دغه پرزول مطالبه ده چې تارونه دې صفا کړي شي، مضبوط دې کړي شي، له بازار نه علاوه چې کومې فیډرې دي هغه د بازار نه بار شي چې بازار مکمل صفا شي. اکسین صاحب نه دا مطالبه وکړم چې په دې بازار کې ډېر زیات دا تارونه چې کوم دي د لینډ تللي دي، دا تارونه چې کوم دي نو لږ رخصا شوي دي او د دې په وجه باندې چې کوم دی نو لږ مشکلات دا پیدا کېږي چې چېرې دا خدای مګر راوشلېږي نو د خلکو ته به ډېر زیات نقصان په دې بازار کې پرېوځي او خلک به ډېر زیات چې کوم دی نو متاثره شي او بلکې دا مرګ اندېښنه هم پېښېدی شي. نو زه د اکسین صاحب نه دا مطالبه کوم چې په دې باندې لږ غور وکړي او دې باندې چې کوم دی لږ خپل ټیم وګرځوي. کوم ځای کې چې دغه مطلب داسې تارونه چې هغه زاړي نو پکار دا دی چې مطلب هغه شي نه نوي شي او نوې تارونه د هغې په ځای ولګي نو دا خلک به چې کوم دی د عذاب نه خلاص شي انشاءالله. چې سیلې طوفان راځي یا مطلب نور داسې حالات راځي انشاءالله چې هر یو شی به مضبوطي او د خلکو ته به سهولت. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د وی سی پیر کلا امین سیف الله مومن
میډیا ته مخاطب یم موږ چې د بازار کې کم دا تارونه د بجلی د وابډې والا دا ټول ایکسپایر دي موږ دوی ته دا ریکوست کوو چې دا د نوي تارونه دي مو لګوي بل د بازار نه چې بار کم لینډونه تللی دي نو دا د بازار نه بار کړي په پټو کې د بوزي او هغه د هغه سیډونو ته واړی او بل چې دا ستنې کمی لګېدلې دي نو په هر ځای کې 2 او 3 ستنې لګېدلې تجاوزات هم جوړ کړي دي دې ته د تارونو ډیمیج کېدو په وجه د بازار ته هم ډېر غټ نقصان رسېدی چې چېرته راوشلېږي او دا نخواسته د شپې یا اور ولګي یا نوره مسله شي نو ټول بازار تاجران به هم خراب شي او نورې مسلې به هم جوړې کړي